د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی و. 12 تاریخ و د دې میاشتې یا 8 تاریخ و د دې میاشتې بنا بر اختلاف. خو په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیا ته راتله هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر په عجیبه شان سره. عبدالمطلب صاحب وایي سحر ټیم و او د خانه کعبې سره په خوا کې ناستو ما ناسا په یو درز وشو او د خانه کعبې دا دیوالونه ځمکې لراله او بیا اوچت شو. زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو. زر مې کور ته منډه کړه چې کور خو به خیر وي چې دا څه وشو. داسې په منډه او په یره چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو کور خیر دی؟ وویلې شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو. ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو. نو عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاۃ والسلام زر د انګور د غیږ نه راواغست خپلې غیږې ته کړو او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه. راغې او غیږ کې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې 7 طوافه ګیر چاپېره وکړل او چې طوافونه یې په نبي علیه الصلاۃ والسلام وکړو نو کور ته یې واپس بوس. د پیدایش سره نبي علیه الصلاۃ والسلام د خانه کعبې طواف کړی دی. ناغه دا میاشت وه، دا ربیع الاول میاشت وه. په دې میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړی دی. نو په دې میاشت کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ډیر زیات ویل پکار دی. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وایي که چېرته یو انسان د خپل ساه اغستو په شانتې په نبی علیه الصلاۃ والسلام درود وایي، لکه څنګه چې سړی ساه اخلي دغه شانتې دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلسل همیشه دپاره په ټول ژوند کې درود وایي، بیا هم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی. په موږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات دي. نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څه زیات وایي؟ درود زیات وایي، درود زیات وایي. او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې ناست او صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست. یو صحابي ته تفوس وکړو وی دا الله پاک پیغمبره زه په تا باندې درود ډیر زیات وامه، خدا راته ووایه چې د زیادت څه مقدار وي څومره در باندې ووامه. زه خو په تا درود زیات وام ډیر وام خو څومره زیات در باندې ووام. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي؟ نو دې صحابي ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوه حصه په تا باندې درود وامه او 2 حصې نور ذکر کوم. یوه حصه په تا باندې درود وام او 2 حصې نور ذکر کوم. آیا دا درود په تا باندې کافي دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو ښه به وي، دا درود دی په ما زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. د صحابي ته نه بیا تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبره چې بیا یو کار وکړمه شپه او ورځ کې نیمه حصه په تا باندې درود وامه او نیمه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به په تا باندې کافي وي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی په ما زیات کو نو دا به تاله ښه وي، دا به تاله څه وي؟ ښه وي. هغه صحابي بیا تپوس کوي وی د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې 2 حصې په تا باندې درود وامه او یوه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به په تا باندې کافي وي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو ښه به وي، دا درود دی په ما زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. هغه صحابي بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه، بیا یو کار ولې نه کومه چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي، ما ته فارغ وخت میلاویږي او په تا باندې درود وام، دا درود به کافي وي؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی بستا دوه کار وکړي څو کار به دې وکړي دوه کار کم یو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اذن تکفا همک او دویم ویغفر ذنبک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وستا به الله تبارک وتعالی دوه کار وکي کم یو دا چې الله به د هر غم نه بیغمه کی الله تبارک وتعالی به د هر غم نه سکی بیغمه کی او دویم ویغفر ذنبک الله به د کړي ګناونه معاف کی دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی کنه دی دا زمونږ د ټولو مطلوب دی مقصود دی دا مو خواهش دی دا مو ارمان دی الله دنیا کې یو بیغمه زندگی راکا الله په دنیا کې سره راکا یو بیغمه زندگی راکا د ټینشنونو نه د سوچونو نه د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا دا د هر سړي خواهش دی او کنه دی الله بے فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا او الله انسان یم ستا بنده یم ګناونه برانه ډیر شوي الله خو چې د قیامت ورشي الله دا کړي ګناونه راته معاف کړه داسې ده که نه ده دا د هر انسان مقصد دی او که نه دی نو نبی علیہ السلام دې صحابي ته فرمایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي په ما باندې درود وایا الله به ستا دا دوه کاره وکړي الله به دې دا دوه کاره وکړي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي څه وایي پې درود پې زیات وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم وای کوم انسان چې دا درود شریف په شپه ورځ کې زر پیرې وایي کوم درود شریف زه درته وایم کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وای کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر پیرې وایي الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچ الله تبارک وتعالی به په بندې دروازې کولو کی الله به بندې مخ خلاص کی او په دې زړه کې به یو سکون یو آرام او یو خوشحالي محسوسې دی چې دا درود څوک د ورځې زر پیرې وایي وصلی الله علی النبی الامی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي زیات مونږ چې درود وایو نو څه وایو اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډیر ښکلی نوم دی محمد ډیر ښایسته نوم دی علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی خو محمد ورسره ملګری کوه د نوم سره دې څه ملګری کوه محمد ملګری کوه دا ډیر برکتي نوم دی دا ډیر ښکلی ښایسته نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي حساب کتاب به وش فیصله د جنت او د جهنم به وش وانا اول من يقرع باب الجنه ز اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکوم د جنت دروازه به بندې زه اول هغه انسان یم نبی علیہ السلام فرمایي چې د جنت دروازې ته څه ورکما کړس ورکم وی د دنې نه به خزانچي आवाज وکړي د جنت چې کم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به आवाज وکړي من انت څوک چې دروازه دې وکړسوله وی زه به ورله جواب ورکم چې محمد زه څوک یم محمد یم صلی الله علیه وسلم وی د جنت د دروازې چې کم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي اول به دروازه هغه ته خلاصوي ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي صلی الله علیه وسلم نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادېږي د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادېږي هغه به کوم نوم وي محمدي ډیر ښایسته نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښودو محمد عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو محمد نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه
دا نوم خو ستا په آباو په اجدادو کې چرته نه دی تیر شوی دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي مونږ بیا ادبي ګڼو که نه چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کېږي دا څه بیا ادبی دا خو د بابا نوم دی تا دله کېښودو د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تېر شوی نه دی نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد مې ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د صفتونه کوي الله د محمد معنی څه ده ستایلی شوی صفت کړی شوی نو د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي صفت کېږي ځکه مې ورله محمد نوم کېښودو ډېر ښایسته نوم دی نو چې چېرته هم نوم دی کو هر نوم دی خو علما وایي محمد ورسره څه کا ملګری کا نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډېر زیات وایه ډېر زیات وایه ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي د چا چې په ما باندې څه زیات وي درود زیات وي هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټول نه زیات نږدې ماته وي صحابه کرام ناست دي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ما باندې درود زیات وایه او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډېر زیات وایه نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره قد ارمت او بلیت دوه قسمه الفاظ حدیث مبارک کې راغلي د الله پاکه پیغمبره ته خو به د خاورو سره خاورې شوی یې ستا خو به هډوکې ریزه شوي مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي نبی علیه الصلاة والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء الله په ځمکه باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړي دي زمون جسم ته ځمکه څه نشي ویلی پیغمبرانو جسمونو ته نبی علیه السلام وفرمایل دا زمون عقیده ده د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه چې څومره پیغمبران دي د هغې جسم مبارک چې کوم په ژوندانه او اخکه جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت پروت او تر قیامته پورې به دغه شانتې سلامت پروت الله پیغمبران خو پیغمبران دي د حافظ قرآن جسم ځمکه نه خوري حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ته د غوښې به ځمکې دا حافظ قرآن ستا خوراک له نه دی درغلی دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري قالت الارض ځمکه جواب ورکړي الله تبارک وتعالی ته ای وربي ای زما ربا کیف آکل لحمه زه به د ده غوښې څنګه خورم وکلامک فی جوف د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی الله زه د حافظ قرآن غوښې څنګه وخورم د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی نو د حافظ قرآن غوښه الله په ځمکه باندې څه کړې ده پیغمبر خو ډېر لوړ شان لري هغه ډېر اوچت شان لري د هغه شان ته څوک رسېدی شي الله علماء لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغې مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي ته دغې مقبرې والو نه الله څه پورته کوي عذاب پورته کوي غرض می دا کو چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود زیات وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به ما ته هغه انسان ډېر نږدې وي چې په ما درود زیات ویلي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناهونه داسې ختموي لکه په اور چې اوبه واړی ماء البارد الفاظ راغلي لکه په اور چې یخې اوبه ور واړی اور مړ کړي دقه شانتې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل د انسان ګناهونه ختموي الله او درود چې د کله زیات ویل کنه الله به درته ډېر لوړ مقام په دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې هم درکړي امام شاه ولی الله رحمه الله
تاسو به نه پیژنئ علما یې ډېر ښه پیژني. امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی که نه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیث و سند نبی علیه الصلاة وسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی. ځکه اوس د خپلو حدیثو سند نبی علیه الصلاة وسلام ته رسوم په منځ کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاذ کیږي. دا کې دی نشي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاذ نشي او زه د خپلو حدیثو سند چاته ورسوم نبی علیه الصلاة وسلام. دا نشي کېدی. د هر عالم په سند کې به نوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي. دا یو داسې عالم تیر شوی داسې عالم هغه ویل الله تبارک وتعالی ماته او زما خاندان ته چې دا څه راکړي دي که نه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي. ماته او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی دا کم مرتبه میلاو شوی دا وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی دا. ته خو درود شریف ووایه که نه چې ته د دې برکات وینې ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني ته دې برکت ته په اولاد کې ویني ته دې برکت ته په نوسو کې ویني. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي کم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا ویونکی به په خپل هم رنګ وي ته د بچي به هم رنګي او د نصیب هم رنګي. په نبی علیه الصلاة وسلام باندې زیات څه وایي درود وایي درود زیات وایي. الله به دې بند مخې په دنیا کې کولاوي. الله به په مال کې برکت به الله په مال کې واچ. الله د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات او د دې کتاب مصنف چې کوم دی داغه نوم دی علي بن حسین الجزولی رحمه الله. علي بن حسین الجزولی رحمه الله د دې کتاب مصنف دی. هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولې د درود شریف په فضیلت کې ولیکو. هغه وجه لیکي هغه وای داسې کار و چې زه یو ځل په سفر باندې تلم نو په یو خوشي بیابان ورغلم نو د مانځه ټایم شو د مانځه وخت شو نو اوبه مې کتې نو په نظر مې یو کوی راغی ما وې زه کوی دی اوبه به پکې زه بیا اودس وکړم لمونځ به وکړم. اوس چې کوی له ورغلم کوی کې اوبه شته دی خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسۍ شته رسۍ هم نشته او بوکه هم نشته دی نو اوبه خو شته دی خو راوالم ته څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو. په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکړمه اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي اوبه خو شته دی اول خو د دې کوشش کول غواړي چې د اوبه راوالمه. په دې سوچ او فکر کې ولاړو وي زما خیال نه و دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم یې سي کولم د کړکۍ نه یو ماشوم یې سي کولم. بهرحال هغې چې زه په پریشانۍ کې لیدلی یم په سوچ کې لیدلی یم وي هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شوه زما خواله راله وي ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې څه پریشاني ده. ما ورته وی چې پریشاني دا ده کوی شته اوبه شته خو لوښې نشته رسۍ نشته چې اوبه ترې راوالم اودس به وکړم لمونځ رانه قضا کېږي ځکه خفه ولاړ یم. ما ته وی چېره ستاسو نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راوخېږي ماشومه ده ښه ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخېږي د نیک عمل د وجې نه. د خپلو بچو داسې تربیت وکړئ تربیت داسې وله ذهن سازي وکړئ. دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي ګوره یاد وساتئ. ما ته وی چې ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخېږي. ما ته وی چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پرې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخېږي داسې څه نیک عمل دی. ما ته وی چې ته څوک یې ما وی چې زه علي بن حسین الجزولی کم هغه لوی عالم چې یادېږي خلک چې وایي ډېر بزرګ انسان یو لوی عالم یو لوی نیک عمل هغه ته یې ما وی چې هغه زه یم خلک چې راته لوی عالم وایي خلک راته وایي نو دغه یم نو وایي چې ما داسې خلک وایي چې لوی عالم دی ته سیټ ته شه ته ماشومه ده ته سیټ ته شه. ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې چې لاړې توکړې اوبه را روانې شو د کوی سر له راورسېدې اوبه راورسېدې ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه اوس اودس پکې وکړه بری اوبو کې ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرفه درکړی دی. ماشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې ښیي چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخېږي. څه عمل دی ستا کوم عمل دی؟ هغې ماشومې راته وایي چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی خو په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وه په نبی علیه الصلاة وسلام باندې څه زیات وامه درود وامه بس د دغې درود د وجې نه الله زما بندې مخې کولاوي هر مشکل راته الله د دغې درود د وجې نه اسانې د دغې درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانېږي. امام جزولی رحمه الله فرمایي اودس مې وکړه لمونځ مې وکړو خو دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم
دا مې قصد کو اراده مې وکړه او چې کلی ته رالم نو دلایل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی الله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي. سپی وایي دا درته نه وایم چې نور نیک اعمال مکوئ، نور ذکر مکوئ، نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایه. خو زمونږ خلک نور ذکر زیات کوي خو درود شریف سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا اذکار الحمدلله مونږ کو کنه او خو په ډیروالي سره کوي څومره چې کولای شي دا د الله ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وستا جبه د همیشه د الله په ذکر باندې لمدای، جبه د همیشه ستا په سلام دی د الله په ذکر باندې لمدای. نو ذکر کو دا بهترین ذکر دی. خو کمه په مونږ کې دا چې مونږ درود شریف نه وایو، درود شریف نه وایو. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف هم زیات وایي. ټیک ده، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کیږي دومره وایي. د دې ډیر زیات فضایل دي، ډیر زیات فضایل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه کرامو ته تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی؟ بخیل پیژنئ بخیل څوک دی؟ صحابه کرامو جواب ورکړ وی الله او د الله رسول به ډیر ښه پیژني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بخیل هغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې درود نه وایي. د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې څه نه وایي؟ درود نه وایي. حدیث مبارک کی راځي وی کوم انسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او دې په درود نه وایي دا انسان بے وفا دی. دا انسان سره بے وفا دی. د نبی علیہ السلام سره وفا نه کوي، د نبی علیہ السلام سره مینه نه کوي. بد علماء لیکلي دي وی کوم انسان په وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شو د درود نه وایي کنه نو د قیامت په ورځ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دیدار اونکي، د نبی علیہ السلام د دیدار نه به محروم شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان په وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او د په ما باندې درود نه وایي د جنت لار فریخ او د جهنم په لار روان شوی دی. الله